ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى في مقام آخر: إن ربك لبالمرصاد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مسلمانانو، مسلمان پدی دور کی پدی حالاتو کے ډیرو خبرو محتاج دے. ہر طرف تا مونږ د کمزورتیاګانو نه ډک یو. د عقیدې په لحاظ هم مسلمان صفر روان دے، او د عمل په لحاظ باندې هم مسلمان ډیر نقصان طرف ته روان دے. د معاملات په لحاظ هم مسلمان ډیر لوی نقصان ته روان دی. د اخلاق او د معیشت او د اقتصاد په حواله د مسلمان بیړه غرق ده، او بیا د نظری او د قوت په لحاظ خو مسلمان نن د ډیر لوی کمزورتیا سره مخ دی. بنده سره یره پیدا شي جوړ مونږ مسلمانان یو نه، ځکه مسلمان خو الله دومره ذلت لنه ورکوي. دا څومره ذلت سره چې نن مونږ مخ یو، چرته د اسلام په نوم مونږ منافقان یو که څه حال دی. او د الله نه یریدونکي عالم، صحیح خطیب، بازاری خطیب نه، پیسو کرایو والا خطیب نه، واقعي د چا زړه کې چې د هغه لوی رب درد وي، هغه خطیب چې په منبر او محراب باندې ودرېږي، نو د هغه زړه کې درد دی چې اے ربه زه داسې کومه پهلو وچېړم، داسې کومه موضوع باندې وغږېږم چې زما د مسلمان دپاره هغه د کامیابۍ او د نجات سبب وګرځي. لکه د صحیح عالم به دا یو کاري، او بازاری خطیب ہوئی چې بس دا خلق پس خوشحاله کم، دا فالورز پس زیاد کم دی، لایو تا ډیر خلق سنگ کینوم، دا بیان د شیرنگ تا سنگ حد پوری ورسی. لکه دا آغا دی خبرو سرکاروی دا رب العالمین آغا صحیح یرا، دا امت صحیح اصلاح و خلق دا خپل رب سر جوڑاول، دا لکه دا آغا پو پوزیشن کی نی. نو عرض دا دے چی زمون زړه په دې خبره باندې درد کئی، که هر څومره هزار بهانې ورله ولټو په دې خبرم پوهیږو چې مسلمان هغه څیزونو طرف ته متوجه دی چې په نن دور کې مسلمان نه د هغې مطالبه نشته، د هغې نه د اوچتو څیزونو مطالبه ده. دویم په دې هم پوهیږو په دې امت کې داسې رهنما او علما نشته
امت د حق پرست عالمانو په حواله سره یتیم دی داسې عالم چې لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه د تاتار فطرې خلاف مسلمان ویښ کی لکه داسې عالم نشتا چې لکه عمر ابن عبدالعزیز خپل پوجونه د کافرو ملکونو ته ولیږي او هغې ته لکه د اسلام دعوت ورکي د داسې عالم نه نن امت یتیم دی لکه او داسې عالم مونږ نه وینو چې هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي غونده جنگي حربو باندې ماهر وي او د دشمن د وهلو د اسلام او د مسلمان د اوچتولو دپاره هغه ته الله علمي هنرونه ورکړي خپل وینه او خپل بدن قربان کړي او د الله د دین د اواز اوچت کړي لکه د داسې عالم نه نن دا امت مسلمه محرومه ده او دیتا حدیث کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو اتخذ الناس رؤوسا جہالا سغت جاہلان او دخرن کمقل خلق با پدی منبر و محراب باندکینی خلق بداغین تپوسونا کئی فظلو اظلو ارچاتا بر اسلام نسبت کی ارچاتا بر ٹھیک شوئی محمد رسول اللہ فرمائل فضلو اضلو دیکھ پلم گمراہ دے او دا خلق بم گمراہ کیو دا جہنم کا چاک بش نلکا دا مسلمان دا اصلاح علاج او لار لکا دا حق پرست علماء نے روکا دا او سڑے پا دی دور کی دا امام مالک رحمت اللہ علیہ پا قول باندے دیر زانتا اتمینان ورکی لیسلح آخر هذه الامت الا ما صلحت بها اولها دا دی امت دا آخری خلق نشی سمیدی مگر پا اغا سب سمیگی کہ پا کم دا مخکنی سمشیو چاگا دا اللہ کتاب او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی نما چې را کم آیتونه ولوستل په دې کې رب العالمین د خپلو بندګانو ته د آخرت یره ورکوي عالم ته ځان له یره ده عوامو ته ځان له یره ده بادشاه او حاکم ته ځان له یره ده ښځو ته ځان له یره ده او سړو ته ځان له یره ده زمونږ رب فرمایي ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء دا آیت حسن بصری رحمت اللہ علیہ با فرمائل پا قرآن کی دا آیت ما باندے دیر درون اور دیر گران لگی جزمونگ رب فرمائی ان اللہ پا تاکید سروئی بے شک اللہ چدے لا یخفى علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء پا دی ازمکہ و پا دی اسمان کی دا سیسیز نشتا چزمونگ پر رب آغا پڑ پاتی شو یعنی زمونگ دا دی احوال و زمونگ رب خبری گی زمونگ دا دی حرکات و سکناتو نا زمون دا رب خبری گی زمون دا خبرو نا و زمون دا کردار نا زمون دا رب اگا چیدنو خبری گی او رب العالمین دا طرف نا سم ملائک پا دی انسانانو باندے مقرر دی و اگا دا لکل کی نو فرمائی دی انسانانو تا ہر گناہ والا تا چی دا آیت رامخی تشی نظوما دا گناہگار با دا دے گناہ نا صبر شی دا آیت دا گناہنو نا صبر دو دا پارا اساس دے و بنیاد دے چی دا انسان پا زڑکی دا آیت ہر ٹیم مخی تی چی تا پردی حق وے دا آیت را مخی تکا چی تا زنا تا تیاری گی دا آیت را مخی تکا تا جی پا منبر و محراب عوامو سر خیانت کے او حق پٹے دا آیت را مخی تکا او تک بادشاہی او خپل عوامو سر ظلم کے دا آیت را مخی تکا تک مسلمان کمزور کے او کافر غالب کے دا آیت را مخی تکا تی ان اللہ لا یخفى علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء اللہ تعالی باندی پزمکہ و پاسمان کی اس یو سیز پٹ ندے دا ہر زناکار زنا اغوینی دا ار مشرک شرک وینی دا ار ظالم ظلم وینی دا ار غیبت کون کی غیبت اوری دا ار صدخور حالت نہ خبر دے دا ار حرام خور دا مال نہ خبر دے یعلم خائنت الاعین وما تخفی الصدور دسترگو پری خیانتونو باندے زمون رب العالمین پوئے دے لکہ دا آیت بمونزان سرا جاسے دا تاویز پشانتے چسپان کو پا دے سڑکے اوائیو با پا ہر زے کے چھ زما رب ماوینی زما رب زمانہ خبر دے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو موقع باندې پسورلې ناس ته یو ځای دی او نبی صلی الله علیه وسلم متفرمائی یا غلام اے زوانا انی اعلمک کلمات تا تزنن یو سو کلمې خیمه دا ځان سره یاد وساته او دا په دې زړه باندې ولیکا څومره خوش قسمت دي هغه صحابه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه الفاظ روزي هغه ته کوي او هغه په بیا عمل کوي څه ښایسته دور په ایمان هم خلکو ته اطمینان سرونه هم خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نگرانۍ کې شیندل او شهادتونه قبلول دا څه د فتنو دور ته پاتې شو دا څه د فساداتو دور ته پاتې شو هر ورځ ځان له وهمونه پیدا کیږي هر ورځ ځان له شکوک او شبهات پیدا کیږي هر ورځ ځان له فتنې راځي فسادونه راځي حیران بشي چې دا مسلمان کم حال ته ورسېدو دا د فتنو دور دی نبی صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایلو داسې فتنې به راشي الصابر على دینه کالقابض الجمره چې زمون په دې دین به کلک سړی هغه وي چې هغه مثال په شان د هغه چای چې په دې خپل لاس کې د اور بل سکروټ کوړي شي نو لکه نن که مونږ له سکروټ کا په لاس کې راکړي نو هغه مونږ نشو وړی ځکه سکروټ کا لاس سیزي دغسې به دا صحیح عقیده صحیح نظریه دا حق دین او اسلام دا به دومره مشکل شي لکه په لاس کې سره سکروټ کوړل چې مشکل ني قسم پر رب العالمین دی کدی مسلمانانو حق وپیژندو صحیح دین دی علماء بیان کو والله چې نن په دې حدیث باندې عمل مخه تراشي د الله د نوم غستل به مسلمان ته ګران شي دا پس باندې چې مسلمان مصروفه دی کنه صرف منځ او صرف عبادت دا خو غیر غواړي چې دی په دې سيزونو کې مشغوله کو د صحیح دین او د الله د قانون نه دی مونږ واړو هغه کې دا غیر کامیاب دي نو عرض دا ده چې فتنې بشي فسادونه به زیات شي لکه نن عظیم فتنې د مسلمان مخ ته دي ګوره د اسلام خبره څوک نه کوي د زنا رد چاونه کو د فحش و فحاشۍ رد چاونه کو او داسې بېدینه خلک به اورې چې هغه به د الله د دین متعلق مسخري کوي او ناشنا ناشنا ډرامې به کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم ابن عباس صاحب ته فرمایي احفظ الله یحفظک ته د الله د دین حفاظت کوا یحفظک نو رب العالمین بستا حفاظت کوي نن مسلمان د الله د دین حفاظت پرېښی دی نو رب العالمین هم د حفاظت پرېښی دی مونږ د الله په احکاماتو غیرت نه کوو الله زمونږ په حفاظت باندې غیرت نه کوي مونږ د الله دین نه بچ کوو الله زمونږ سرونه نه بچ کوي مونږ د الله په دین غیرت نه کوو الله زمونږ په ښځو په لوڼو په بېعزتو باندې غیرت نه کوي دا خو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلو احفظ اللہ یحفظ کا اے ابن عباسا تبد اللہ حفاظت کے معنی دا چی اللہ کم حکم کی دا اگا حکم تابدار شا یحفظ کا نو رب العالمین بستا حفاظت کی نن مونگ دا اللہ احکامات پریخي دي هر سړی ګوره دین تر هغې حده مني چې د ده د مزاج سره مخالفت نه راغلی هر سړی دین تر هغه حده مني چې تر کومې د ده مزاج سره مخالفت نه دی کله چې د ده د مزاج او د دین مخالفت راغی هغه ټایم موږ خپل خواهش اخلو د الله دین پرېږدو قرآن وایي یتبعون اهواءهم دا خواهش پسې روان دي مونځ مونږ هله کوو چې زمونږ د خواهش سره مخالفت دی راغلی سحر مونځ دی د خواهش سره مخالفت دی یعنې چې ګرمه بړستن ده او یخې اوبه دي نو ګرمه بړستن خو خود زړه غواړي او یخې اوبه سړی نه غواړي نو دې ځای کې د نفس مخالفت راغی نو د سحر مونځ کې خلک وګوره او د جمعې مونځ کې خلک وګوره دغه رنګې څومره ډېر احکامات داسې دي
چې د نفس سره خلاف راشي مونږ په هغه ټیم د الله خبره پرېږدو او لکه د خپل نفس خبره اخلو. نو ځکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احفظ الله یحفظک، اے غلاما اے زوانا د الله د دین خیال ساته، رب العالمین بدستا خیال چې دنه وساتي. او بیا ورته فرمایي احفظ الله تجده تجاهك، وای ته د الله د خبرو د الله د دین خیال ساته، د الله کم حکم چې تا ته متوجه دی ابن عباس ته لږ دغې ته متوجه شه، تجده تجاهك، تب الله سبحانه وتعالی ویني تجاهك چې الله ستا مخې ته ولاړ دی او ستا امداد کوي. لکه دا ډېر د تسلی خبرې دي نبی صلی الله علیه وسلم په تنهایی کې ابن عباس صاحب ته کړي دي. قسم دی که نن یو سړی راپاسي که نه یو سړی او وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی او زه پرې د نن عمل شروع کوم، دې د الله د یو حکم عمل پاغي باندې شروع کی، تو ګوره الله به د حفاظت هم کوي او رب العالمین با کلک د په ملګرتیا کې ولاړي. خو لکه معلومیږي دا چې زمونږ ته په دې حدیث باندې یقین نه دی حاصل. یو انسان داسې نشته چې هغه وایي ما سره به د الله امدادي او زه به د الله د یووالي او د الله د دین او د الله د قرآن او د حدیث د آواز کوم. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د یو عظیم فتنه رد کی په دې حدیث کې. هغه دا ده چې زه به داسې حق ووایم چې خلک به ما مړ کي، زه به داسې حق خبرې وکړم چې ما ته خلک نقصان راورسي. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې خپل حدیث مبارک کې د یو ډېرې لوی عقیدې انتخاب ابن عباس صاحب ته کوي، ورته فرمایي چې کله ته د الله په دین باندې عمل کې پتا به ډېر زیات حالات راځي. نو ورته فرمایل اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې ته امداد غواړې دا امداد به د چا نه غواړې؟ چا نه به غواړې؟ دا اصل خبر ده. اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې ته امداد غواړې امداد د یو الله نه غواړه. او دا ګورې عقیده ده او دا بنیادي شی دی. ځینې زمونږ مسلمانان نه پوهېږي، مونږ سره د خلکو جنګ هم په دی دی چې په هغه باندې مشکل راشي نو هغه وایي چې دا پلانکي بابا ته د رامدد شوی نو دا د خلکو امداد کوي او دې د خلکو مشکلات حل کوي. چا ځان له د یو قبر کاڼي نیولي دي، چا ځان له د بل قبر کاڼي نیولي، وایي چې دا بابا د خلکو په مشکلاتو کې امداد کوي. نه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس صاحب ته عقیده خولې ده، ورته فرمایلي دي اذا استعنت، اے ابن عباس کله چې ته امداد غواړې نو فاستعن بالله، د امداد په ټیم کې تمامه دنیا پرېږده او امداد صرف د چا نه غواړه؟ الله نه غواړه. او منځ کې مونږ دا وایو ایاک نعبدو، الله مونږ خاص تا عبادت کو او په عبادتونو کې د ټولو نه لوی عبادت د امداد غوښتل. نو و ایاک نستعین، اے رب العالمین مونږ به امداد هم صرف او صرف ستا نه غواړو. لکه دا د مسلمان دپاره بنیادي عقیده ده چې دی به د غیر الله نه امداد نه غواړي. که تا باندې مصیبت راغی او ته قبر پسې ورغلی، په تا مصیبت راغی او ته کوډمار او تعویزګر او پیر پسې ورغلی او د هغه لمن دې ونیوله او د الله نه د امداد عقیده دې کټ کړه، نو لکه تا په دې حدیث باندې عمل ونه کو. او بیا ورته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي په حق کې د ټولو نه اهم اصول څه دي دا یاد ساتي. او حق څوک بیانولی شي؟ د حق د بیانولو دپاره او د غیرت دپاره یو څیز ضروري دی، هغه دا دی چې د خلکو نه به تم هم کټ کې او د خلکو نه به یره هم کټ کې. تم او امید به هم د یو رب نه ساتي او یره به هم صرف د یو الله نه کې. کم سړی چې د خلکو د جیب او د خلکو د مالونو تمه زړه کې لري، قسم پر رب العالمین دی هغه د منطق او د فلسفې او د قرآن او د حدیث ماهر عالم شي بیا هم ګورې حق نشي ویلی. او کم سړی چې د بادشاه نه او د وزیر نه او د زورور نه او د مالدار نه یریږي او د باطل په سترګو کې سترګې نشي اچولی او
زړورتیا ورکړي او د مخلوق یره د په زړه کې قسم پر رب العالمین دې داسې سړی مونږ چېرته په حق ویلو لکه نه دي لیدلی. دا یقیني خبره ده ښه. دا دوه خبرې به یاد ساتې. د حق ویلو دپاره دوه اصول: تمه به د چا نه کې او یره به د چا نه کې. د مخلوق تمه او د مخلوق یره چې د زړه نه لرې کې نو انا به چې کوم دی ته حق بیانې. هغه نظریه ده که هغه عقیده ده که هغه مسله ده که هغه عمل دی. حق عقیده، حق عمل، حق مسله دا هغه څه بیانولی چې هغه د خلکو نه تمه او د خلکو نه یره نه لري. دا صفت صرف د رب العالمین دپاره مني. نبی علیه السلام ورته فرمایي، ابن عباس صاحب ته حدیث د ترمذي کې راځي، ورته وایي واعلم، په دې خبره ګوره ځان پوهه که، واعلم دا عقیده مضبوطه که، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، که دا تمام دنیا را جمع شي، ان الامه دا تمام الدنیا را جمع شي على ان ينفعوك بشيء، او دې لپاره را جمع شي چې تا له نفع در ورسوي، تا لږ مالدار کی، ستا رزق لږ فراخه کی، تا ته بیج ولګي، تا ته گاډې واخلي، ستا بټوه ډکه کی، ستا کور لانټر کی. ان ينفعوك بشيء، تا د جیل نه خلاص کی، تا د حکومت نه خلاص کی، تا د مشکل نه خلاص کی. نو محمد رسول الله فرمائی لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. دا تمام دنیا تعالی څه فائدہ نشي در رسوله، هغه فائدہ به در رسی کومه فائدہ چې چا لیکلې ده الله لیکلی دا. قد كتبه الله لك، تا ته دا خلق هغه فائدہ به در رسی چې هغه تا ته رب العالمین لیکلی دا. نو چې رب لیکلی دا نو که دا خلق نیم تا ته هغه خیر در رسی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وان اجتمعوا، کدا تمام دنیا را جمع شي على ان يضروك بشيء، چې دی تعالی څه قسم تکلیف در ورسی، بشيء نکره ده، تعالی کدا ټول دنیا دې لپاره راجم شي چې تعالی تکلیف در ورسوي. مانه د ستا خلاف حکومتي کاروایو کې چې دا جیل د واچوي او پانسي کې. محمد رسول الله فرمایي چې دا رب نه لیکلی د خلکو په پراپیګنډو باندې تعالی مرګ نه راځي. یا دا چې تا نه مدرسه او جماعت واخلي، یا دا چې ستا نه دا عزت واخلي، یا دا چې ستا د خولې نه نوړی واخلي. نو محمد رسول الله فرمایي لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. خلق تمغورا، خلق تعالی ضربر نقصان نشي در رسوله، ها اغه نقصان کم چې تعالی ستا رب لیکل دنو اب تعالی در رسی او پاغه رب العالمین ستا مرتبه اوچتي. دا حدیث مې د طالبانو د پاره وي چې تاسو بنور مدرسو ته ځکه زمونږ د طلباو غالبا د مو سره اخیری جمعه بیا به دې نورو مدرسو ته د علم د حاصلولو دپاره ځي. نو لکه دا حدیث ځان سره یاد وساتئ چې نفع او نقصان، عزت او ذلت دا د تمام مخلوق په لاس کې نه دی، دا زمونږ د رب العالمین په لاس کې دی. نو تاسو به نه د چا نه تمه ساتئ، نه به لکه تاسو د چا نه یریږئ. که یو باطل هر څومره زورور او زړور شي، یو سړی هر څومره مالدار شي، ځان لبئ ته قرآن وایا، ته حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایا. زما د پر رب العالمین قسم وي د حق مقابلین کټول راجم شي، دی له په دس کې ضرب ورکي. حق پرست نقصان خو پرېږده، ما لا لیدلی هم نه دی چې باطل د حق پرست مخې ته صرف ناسته کړې وي سرجوي. دا ما چرته نه دی لیدلی. که په باطل کې دومره طاقت وي چې د حق نظریې لرې کولی شوې، د حق اواز ختمولی شو، د حق اعمال ختمولی شو، قسم دی نن به په مخ د ځمکه د الله د دیرشو سپارو دا کتاب نو د الله دی کتاب مقابلې ته ټوله امریکا ولاړه ده که نه ولاړه ده که نه ولاړه. تمام امریکا او مغرب او کفري طاقتونه غواړي چې د الله د دیرشو سپارو دا کتاب مونږ نیست و نابود کړو. 1400 کاله وشو په یو زبر یې ولا اثر غورځولی دی، یو زبر باندې اثر غورځولی دی. د دنیا عالمان تاسو خو دی عوام چې کتابونه کولاو کې د عالمانو وینې بهیدونکې به ووینئ. داسې دور د اسلام خلاف راغلی دی. د هندوستان په ځمکه چې برطانیه راله، نش ہندوستان کا شاندار ماضی و تاریخ اسلام دا اکبر شاہ نجیب آبادی دی وی د هند په ځمکه داسې غونه نه وه چې په هغه غونه کې به د عالم کپری ځوړنده نه وه، د عالم لاس او خپه به ځوړنده نه و. داسې وخت لکه نه و راغلی. دومره لویې پریشانۍ وې.
قسم پر رب العالمین دے پا آغا دور کم دا اللہ دا قرآن و دا حدیث دا آواز چا ختم کرے لگا ندے نو پتہ لگی چی دا تمام امت تا دی قرآن و دا حدیث مقابلے نشی کولے دیتا اللہ یو روب ورکڑے دے یو دبدبے ورکڑے دا یو شان ورکڑے دے ما پا دی اسمیلہ کلی کے مسئلہ بیانولا دا اللہ دے یواری نو دیر علماء طبقہ زما خلاف روچت شوا ویلی چی دا قبر نمانی دا سقات نمانی دا دعا نمانی دا شفاعت نمانی دا نمانی دا یو لوئی کاغذ ڈک کوئی سی چوتے اوڑو چی دا سڑے نظریات دا سے غلط ساتھی نو ما سرا گئی سی چو خبری اکڑی چی دا سم مسئلہ دا ما ورطوی چی دا خو علا حل کی گی چا غم ناستی و زم ناستیم ما تیوی زخم دیزے کے حیرانم وی طول کلی تماوی چی دی سڑی سرکینے وی آگی وی چی قسم پر اب دی پینزو مینٹو لمونگ دا مخیطا صرف ناست نشو کولی خبر کول خبری دا ما تیوی میدا زما کوال لدے دا روب اللہ پا حق کی اخرے چی لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفی دا حق پرس مخیطا باطل نمخا مخرات لیشی و ندی دا شاد گزار کولی چی دسر سیوا لکا دا خزو د پراپیګنډو نه بغیر لکه د سره بل شي نشتا نو ما عرض دا کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا فرمایي رفعت الاقلام قلمونه اوچت شوي دي څوک د چا مرګ را مخکې کولی نشي څوک د چا مرګ را مخکې کولی نشي او څوک د چا ژوند رستو کولی نشي رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر د لیکلو کلمونه اوچت شوي دي او د دې سایې اوچې شوي دي او د دې کاغذونه بند شوي دي تقدیر کې څوک د چا ګوتې نشي وهلی حق به حق وي باطل به باطل وي ژوند به ستا چې کم رب لیکلی دی کم شپې دی الله د ځمکې د پاسه لیکلي دي نو ای علماو ای طلباو دا واورئ د ځمکې د پاسه شپې د ځمکې لاندې کېږي نه او کومه شپه چې د الله د ځمکې د لاندې لیکلې ده هغه شپه د ځمکې د پاسه کېږي نه لکه دا به زمونږ د علماو د طلباو کلکه عقیده چې دا نظریه دی وی انشاءالله حق به بیان کې او د دنیا ته به د قرآن او د حدیث د حق د آواز ورسه او چې کله د په زړه کې د ملک یاره ده د چیرمین یاره ده د نواب صاحب یاره ده د خان یاره ده د ایسیچو یاره ده قسم پر رب د دقسې به کښېنې ټول عمر به د مونځ نه تاویږې که بې د مونځه تا د دین د بل ټکي نوم واغستو ما د نوم بدل نو لکه زما د خبرې مطلب دا دی چې امام مالک رحمت الله علیه خپل یو شاګرد ته نصیحت کړو او ډیر د کار خبره پکې کړې و ویلي و چې مر بالعرف والنهي عن المنکر د نیکه حکم کوا او د بدیر خلق منع کوا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يباعد رزقا ولا يقرب أجلا سوک چې د نیکه حکم کوي او سوک چې حق وي نو لا يباعد رزقا د حق ویلو د وجه د چا رزق لري کیږي نه ولا يقرب أجلا او د حق د وینا د وجه د چا نیټه را نږدې کیږي نه نو رزق چې د الله کوم لیکل دی هغه لکه لیکلی شوی دی او نیټه چې د الله کوم لیکلی ده هغه لکه لیکلی شوی ده نو علما به د الله کتاب بیانوي او دا عوام به کلکه د حق ملګرتیا کوي دا بس دا ښکلی ژوند دی عالم تی به قرآن او حدیث بیانی بغیر لالچا د چا په جیداد بے نظر نی د چا په بټوه بے نظر نی د چا په جیب بے نظر نی بس ته صحیح د الله دین بیانوه د دنیا په پتا د بره نه راوریږي د دنیا په پتا راوریږي خو ای علماو ای طلباو تاسو به د چا د مال نه متاثره کیږئ تاسو به د چا د جیداد نه متاثره کیږئ تاسو به قدم په قدم باندې دا وایئ چې زما نه د الله هغه کار واخلي چې رب پې رضایي زه د حق بیان کما او زه د قرآن او د حدیث د اواز اوچت کما زما د قسم یې د چرسیانو له چرسو له الله ورکوي پیسې که نه ورکوي چرسیانو له الله چرسو له پیسې ورکوي که نه ورکوي نو چې هغه چرسو دپاره الله هغه له ورکوي مونږ له به یې د خپل دین دپاره راکوي که نه به یې راکوي
لکه دا به زمون کلکه عقیده چې زمون رزق دا به د هر چا نه فراخي زمون کپړې او لباس به د مالدارو خلک به زمون بشان لباس نه شي اچولی زمون ګاډې او زمونږ بنګلا او زمون کورونه دا به د غټو غټو خلکو نه الله فراخه کوي په شرط د دې چې مونږ د هغه لوی رب وفادار شو خپل ژوند صرف د هغه رب دپاره وقف کو جنګ هم د رب دپاره کو جګړه هم د رب دپاره کو دشمني هم د رب دپاره کو زه اکثر د خلکو ما او کلی کی چې زما بیان وي زه توام که مونږ ته څوک د مور کنځلو کی مونږ د الله دپاره معاف کوو جنګ نه کوو که د ښځې کنځل مونږ ته څوک وکړي مونږ د هغه لوی رب دپاره معاف کوو مونږ پې جنګ نه کوو که زمونږ په جیداد او په پټي او په کور یو سړی قبضه وکړي قسم دی مونږ د رب دپاره معاف کوو خو د الله د دین مسله چې راشي قسم دی د الله د دین باندې مونږ جیل قبلو د الله د دین دپاره مونږ د خپل سر د دې تن نه جدا کوو د الله د دین دپاره مونږ سپېړه چلو سپېړه اخلو د الله د دین دپاره کلي مونږ پرېږدو خاندان مونږ پرېږدو ځکه چې مونږ ته الله او د الله رسول ګران دي ګرې دي ګرانو دا خو زمونږ ګورې د ژوند اصل مقصد دی چې مونږ به صحیح د الله او د الله د رسول په طریقو باندې روان یو دې ته به خلک رابلو زما چې اکثر په مدارسو کې بیان وي نو زه دا خبره ډېره زیاته دی طلباو ته کومه لکه دا نن مې دا خبرې ځکه وکړې چې زمونږ دا طلبا تلونکي دي وخته مونږ سره آخري جمعه ده نو لکه بیا به دي نورو مدرسو ته ځي او دلته لکه علم مونږ سره الحمدلله برابر شو دي خو کېدي چې خوشحاله وي ولا چې زه خو پسې سخت خفه کېږم ځکه دی کې زمونږ داسې ډېر خواږه خواږه دوستان جوړ شو او ډېر رازونه او ډېرې خبرې او ډېره ناسته پاسته م کړې وه نو الله ګواه دی دي پسې زه خفه یم او هر کال چې طالبان زما نه ځي او چوټیانې کېږي نو زه اکثر جاړم بې اختیاره خو دې ته دا نصیحت کومه چې تاسو به د الله د دین سره خیانت نه کوئ او تاسو به د الله سبحانه وتعالی د دین د قرآن د حدیث د آواز دا به سچای سره رسوئ هېڅ قسمه خیانت به نه کوئ هغه لوی د اسمانونو رب به زموږ ستاسو کلکه ملګرتیا کوي کړې ده په هر ځای کې چې ما د حق آواز اوچت کړی دی تمام خولې زما خلاف وي حکومت زما خلاف وي ایسیچو زما خلاف وي عوام زما خلاف وي او قسم په رب د په آخرې ورځ فتح الله ما ته راکوي او باطل الله سترګې ښکته کوي او الله یې شرموي او پریشانه کوي نو لکه دا طلبا او تاسو ته زوام چې تاسو به د حق په ویلو کې د پلار لحاظ نه کوئ د زورور لحاظ به نه کوئ دا حق د قرآن او د حدیث به وایې او د اخلاقو په دایره کې به وایې رب العالمین به ستاسو امداد کوي الله به ستاسو رزق فراخه کوي او لکه دا یو مشهوره خبره ده چې یو دوه چرسیانو نو هغې پیسې ومونتې یو وی چې یاره روټۍ پې اخلو ځکه چې وږي یو بل وی چې چرس پې اخلو نو دی هوښیار پکې وی چې یاره په دې پیسو باندې به چرس واخلو ځکه د رزق وعده الله کړې ده او د چرسو یې نه ده کړې نو بدوی چې چرس پې اخلو رزق به الله راکوي چرس الله نه راکوي ځان مه کړو نو دی پې چرس واغستو داسې یو هوټل خواته لړلو چې دغه دی به سایډ ته کینو زه ګورو به بس یو خان سړی چېرته راغی او اډر ورکړو چې یاره کړایي هم راوړه او چکن هم راوړه او چاول هم راوړه بس بل عزیزونه یاد کړو بس چې میز څنګه ډک شو هر څه حاضر شو نو دې کې دته رنګ وشو چې د کور والا د اټ اټیک وشو او مړه شوه او ځان نه ورسوه بس دا هغه تیار خوراکونه پریښي دي او کېړې هم ورته پریښي دي او ګاډی سټارټ کړ دی او کسانو ته ویې دا وخوری او ما ته دوا کوی ولاړو چرسیان رالو لکه ښه په مضبوطه طریقه باندې کېناستو بس هلغټ ملغټ وروکانې پې یو سر څه چې ورسې د پوزې لاندې کړل نو لکه دا خبره هغه چرسیانو هم مونږ ته وښوله چې د رزق خو زمونږ رب ذمهداري اخیستې ده د زه دا مثال ما تاسو ته مخکې هم درکړو چې دوه قسمه چرګاني څه دا ملکیان چرګاني چې سار ورته ښځې کوړګۍ کولاو کي او راغر وي په دې پټو وروالوځي په دې ټول چم کې خواري شي څوک یې په کاڼو ولي څوک یې په لوټو ولي ماښام له ډکې ججورې کور ته راشي دام یو قسم چرګان دي او څه لکه کولانګي چرګان دي کولانګي چرګ دې ته وایي چې لکه هغه مالک ترخ کې نیولي او په تلي کې ورله داسې باجره ورکوي بادام وله ورکوي انډې ورته ورکوي او داسې پلي ورته ورکوي ښه ښه خوراکونه ورته ورکوي نو دا عوام چې دي دا د الله ملکي چرګان دي د دې دا رزق نوست دي دوی به پسې منډې وایي څوک به وقي څوک به رټي او دا طالبان او عالمان دا په شان د کولانګي چرګانو دي
دیت الله دا رزق دے خلو ته راوړلی دی الحمدلله او دا چې کوم دی نو ماړه وي په خېټو باندې تاسو به الله اوږې کوي نه تاسو به الله سبحانه وتعالی ماړه ساتي خو چې رب تاسو سره دومره وفا کوي نو موږ به هم د خپل رب سره وفا کوو که انشاءالله د هغه دین به داسې بیانو چې مړه فرشتې مو وي چې دا په ځمکه هغه ملا و دا په ځمکه هغه ځوان و چې دا الله د دین دپاره د هر باطل په سترګو کې د سترګې اچولي دي او لکه د چې کوم دی نو د چا لحاظ نه دی کړی او د رب دپاره یې دوستان او دشمنان جوړ کړي دا یو اهم درخواست دی چې تاسو به د قرآن د حدیث پیغام د عوامو ته رسوئ او قسم د زه د علماو ته وایم دا عوام سپک مه ګڼئ دا عوام موږ سپک کړو چې د قرآن او د حدیث په ځای مو ورته بلا لارې وښودلې ګډ وډ مو کړلو کني قسم په رب العالمین دی دا عوام دي چې دې ته د قرآن او د حدیث تربیت ورکو عالم بیا په منبر او محراب او په پوست قالین ناستي دا عوام جنګ هم کوي دا عوام مال هم لګوي دا عوام جایداد هم ورکوي دا عوام کورونه هم ورکوي دا عوام په دین باندې مین دي د دین مه نه امیده کېږئ خو دې له داسې بهادر علما پکار دي چې په اخلاص سره د دې رهنمایو کی او دې د قرآن او د حدیث په دې لار روان کی قسم د عوام د پاکستان او بیا د KPK او د سرحد عوام په دین مین عوام دي او دا لکه غیرتی عوام دي دې عوامو ته د قرآن او د حدیث د صحیح بیان ضرورت دی الله سبحانه وتعالی دې مونږ صحیح د قرآن او د حدیث ترجمانان کی د څومره طلباو چې مونږ سره کال تیر کو الله رب العالمین دې د دې په خوشحالو باندې د دې د مور پلار زړونه او سترګې روښانه کی او رب العالمین دې دا د خیانت نه وساتي او دا د قرآن او د حدیث کم بوج چې په رب العالمین خېده الله سبحانه وتعالی دې وکي چې دې د قرآن او د حدیث صحیح ترجمانی وکي هذا وبالله التوفیق أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين